أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما ډیرو عزتمندو مسلمانانو ورونو، موږ یو داسې بابرکته مجلس کې ناست یو چې د دې مجلس په اختتام باندې او په آخره کې زمونږ د دې ناستو ملګرو د اوریدونکو الله تعالی د بخښنې اعلان کوي. زما ورونو، هر یو مجلس داسې د برکت والا نه وي. دا هر یو غونډه، دا هر یو مجلس په آخره کې دا اعلان نه کیږي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. الله تعالی فرمایي د خلکو په ډیره اجتماع کې، په ډیره غونډو کې خیر نه وي، په ډیره غونډو مشورو کې دې کې خیر نه وي، سوا د یو څو خبرې دي چې کله په هغې کې کېږي نو هغه مجلس کې خیر وي. په یو مجلس کې د رفاه عامه، د عامو مسلمانانو، د انسانانو، د مخلوق خدا د فواید او د فائدې خبرې کیږي. انسانیت ته به څنګه فائدہ رسې، د هغې به مدد څنګه کې، هغې ته به خیر څنګه رسې. ځکه عزتمندو، پیغمبر علیه السلام حدیث ته مفهوم یې داسې دی چې د کم انسان په زړه کې د خلکو د پاره فکر نه وي، د هغې دپاره غم نه وي. یو انسان دی زما عزتمندو، دی د ځان دی، دی د ځان فکر کوي، بس چې زه خوشحاله یم، زما ضروریات دی پوره شي، زما زندگی دی په سکون وي. زما ورونو، دا صفت په دې څاروو کې، دا څاروي کله کله دونه خودغرضه شي چې په اخر باندې د یو غوا سره او د میخې سره کله بچی وتړي او دې ته کله لوږه ولګي او دې له کله دا مالک ګیا راوړي، نو دا د دې خپل بچي د مخې نه دا ګیا ځان ته راکش کړي او دې خوی کړي. الا ماشاء الله چې ځینې به تاسو لیدلي چې هغه په بچو باندې ځان وجني، خو اکثریت زناورو کې دا یو فطری، بس دا د هغې یو طبیعت دی، فطرت یې دی. انسانانو کې به تاسو ګورئ چې د دې مور هغه وخته پورې خوراک نه کوي تر څو چې خپل بچی موړ کړی نه، بچی ته فایده ورکړي، وروسته بیا د خپل ځان غم کوي. سحر چې راپاسي او کچن کې ډیوټي شروع کی، نو ټولو نه په آخر کې چیس کی، نو ټولو نه په آخر کې روټۍ خوري. هر بچی راپاسي، شابه زر کوي یاله چې مې تیاره کړې ده، اله شابه روټۍ د نه سړېږي، د خپل ځان فکر ورسره نه وي. لاول د کور د افرادو فکر وکړي چې یاره دا ماړه شي نو زه به خیر د اخره کې وخورم، دونه خبره نه ده. هغې ته اکثر داسې نیمه روټۍ پاتې شي، سړه ورته پاتې شي. دا د انسان فطرت دی. د زناور فطرت هغه دا دی چې خپله خېټه ډکه کړه، د بل چا فکر مه کوه، په چا چې څه تېرېږي بس تېرېږي به که نه. نبی علیہ السلام مبارک حدیث ته چې د داسې انسان مفهوم یې داسې دی چې د داسې انسان د سره څه فایده نشته چې دا د چا فکر نه کوي، غم یې نه کوي. ما سره د خپل کور فکر دی، د یو غریب فکر را سره نشته دی چې دی هم په پردۍ کوټه کې دی، په داسې یو چت د لاندې دی چې هغه راساسي، هغه د راپرېوتو خطره ده. د ځان فکر را سره دی چې یاره ما سره خو سورلي په کار ده، خو د دې بل مسلمان را سره غم نشته دی چې دی څونه غریب په سختو کې وخت تېروي. زما ورونو، دا قرآن کریم موږ ته انسانیت ښیي.
منګه کې دا دنه انسان روچتای چې تاسو دنه یو ډیر لوی استعداد دی، تاسو د خپل ماحول بدل کړئ او د داسې خلکو سره ډیره ناسته پاسته مه کوئ چې هغوی صرف ماده فرستی، د هغوی ذهن صرف د ځان دی. بس د داسې خلکو سره ناسته پاسته وکړي چې هغوی کې اجتماعیت وي، د هر چا سوچ کوي، هغوی سره د هر چا غم دی، د هر چا فکر دی ورسره. نو قرآن کریم منګه د ماده فرستی نه راوباسي چې اصل څیز دا نه دی چې ته په ځان باندې محنت وکړه، اصل څیز دا نه دی ته د ځان سره سره د بل ګاونډي د بل رور مسلمان فکر وکړه، غم وکړه چې په ده به څه تېرېږي. که په مړه خېټه باندې زه خوراک کوم نو ما لره دغه یو اوږي غم په کار دی چې د اوږي باندې به څه تېرېږي. لوږه خو موږ ته مخصوصه شوه په روژه کې، انسان ته احساس وشي چې یاره دا لوږه څه ته وایي او دا تنده څه ته وایي. ما بلو زما ملګرو ته ویم زما استاد مقام چې د فرشتو نه اوچت دی، دا د دې وجې نه اوچت دی چې هغوی لوږه څه پېژني او تنده څه پېژني، چې دا لوږه پکې څه شی دی او دا تنده څه شی دی. هغوی ته څه پته ده چې درد څه ته وایي. د یو مسلمان دننه چې کوم کوړن دی هغه خو نه مخصوص دی، ځکه هغوی کې دغه ماده نشته دی، د هغوی کار صرف اډر منل دی. بس الله ورته وایي داسې وکړئ، بس وایي ټیک ته جي، نور دا تپوس نه کوي چې خدایه ولې، بس لاړ شه دیزي ته دا چل وکړئ ښه جي، بس اډر. نور په هغوی کې دا څیز شته دی نه، هغوی ته دا احساس نه کېږي. ما ته به درد محسوسو، زما او ستا زړه به دردېږي، زما او ستا، ځکه موږ انسانان یو، نو د دې وجې نه د دې انسانانو دې درجې ته فرشتي نشي رسېدی. دې ته فرشتي چېرته رسي؟ دا اشرف المخلوقات دی. ما عرض دا کوو عزتمندو چې په کوم مجلس کې، په کومه غونډه کې، په کومه اجتماع کې دا قسمه خبرې چې یاره د دې مسلمانانو د خیر او د ښېګړې سوچ وکوي، د دې د ضروریاتو باندې نظر واچوئ، د دې خواهشات بیل سیز د عزتمندو ضروریات د ځینو خلکو ضروریات نه پوره کیږي، هغې باندې به سوچ کې. نو الا من امر بصدقة، د دې خپل مال نه، د دې خپل تا سره 3 روپۍ دي سیوا دي ستا د خرچې نه په دې بل مسلمان باندې خرچ، د هغه دپاره فکر وکړه. یوازې به تاسو او مونږ حکومت ته سترګې نه نیسو چې یاره دا به موږ له سرکار کوي، د دې غریب مدد به هم سرکار کوي. نه، ته په خپل ګاونډ کې وګوره، په دې خپل کور کې وګوره چې یاره زما یو ورور دی، نن خو زه په ښایسته سپیشل ګاډي کې چکرې وامه، خو زما د دې ورور سره سایکل هم نشته دی. خیر د ده لږ فکر وکړه، د دې خپل وراره فکر وکړه، د خپل تره ماما فکر وکړه. د دې ځینه دا بنیاد شروع کېږي. نو چې کله ستا په یو کور کې امن و انصاف و، او په دې کلي کې په هر کور کې امن او انصاف و، نو ګوره یو کلی پاس شو، بیا په دې بل کلي کې بیا دقې نه ملک جوړېږي. نو ملک خو څه داسې نه وي، معاشره هم د دقې نه جوړېږي. نو زما وروڼو موږ به دا فکر کوو چېرې د خیر ښېګړې څونه کارونه دي چې موږ پکې سوالو. ځکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي تاسو د خیر دپاره چابیانې جوړې شئ او د شر دپاره تالې جوړې شئ. دا څونه ناشنا جامع خبره ده. د خیر دپاره چابي جوړه شه، د شر دپاره تاله جوړه شه. چېرته کې د خیر کار وکړه، چېرته کې د شر د بندولو کوشش وکړه، چېرته کې هم شر ته پوکې مه ورکوه. شر ته پوکې ورکوونکي باره کې د الله پیغمبر څه فرمایي چې په یو 2 قبرونو تېرېدل وشو، نو په هغې کې چې یو ته کم عذاب کېده نه د دې وجې نه و چې د شر ته پوکي ورکول، چغلي چې څه ته ویلی کېږي. معمولي خبره یو هغه خوره که، د 2 کسانو منځ کې جاخه جوړه که، رشته داران خپل منځ کې ونښلوه، ګاونډي په خپل منځ کې ونښلوه. د الله پیغمبر وفرمایل چې په دې قبر کې عذاب یو ته د دې وجې نه کېده چې دا چغلي مارو، ده به د خلکو په منځ کې خبرې وړې راوړي، د خاندانونه تباه کړي. نو لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف. یا د نیکی خبره کوه، په یو مجلس کې ښایسته ښایسته د نیکی خبرې شروع دي، نو زمارونو هغه مجلس د مغفرت سبب ګرځي او اصلاح بین الناس، یا د خلکو په منځ کې د صلح او د دې د اصلاح کوشش دی. نو زمارونو اصلاح په 2 قسمه باندې ده. یو د دې خلکو په منځ کې د صلح کوشش کول،
چې تا ته کله پته ولګي که نه چې یاره په پلاني ځای کې خو دورونه دي او یو بل سره ډېر روان دي، نو چې ستا وس رسي نو هلته کې لاړ شه، یو ته م ور وډبوه بل ته م ور وډبوه، دا ورته ووایي چې یاره زمونږ د اعمال چې کومي نو دا روکاو دي، دا به هغه وخته پورې قبلیږي چې کله موږ یو بل معاف کو، یو بل سره چې ته رشته وپالو، یو بل سره خبرې شروع کو، یو بل سره ګاونډ وکړو، یو بل سره په غم او درد کې شریک شو. نو یو صلح د خلکو په منځ کې دا ده، او زمارونو یو اصلاح بین الناس دا ده چې د خلکو د الله تعلق جوړ کړ. دا د الله نه کم سړی لري دی که نه، ګورې ورونو دا یاد وساتئ، قابل نفرت نه دی، قابل رحم دی. د ګناهګار نه چې ته نفرت ونه کوي، د بېلمازه نه نفرت مه کوه. زمونږ معاشره کې چې کله یو سړی ګډوډ شي نو موږ ترې نورم نفرت شروع، موږ وایو دا د ناستې قابل نه دی، موږ وایو ده سره لکه چې کله سره څوک کېنه لکه ده سره څه کېني. د زمارونو د انسان د وجود نه نفرت نه کې، د انسان یو نظریه ده، یو سوچ دی، د هغې نه نفرت وکړه، هغه بدلول غواړي. انسان خو مقه انسان دی، ګوره هغه خپې لاس وي، هغه شکل وي، او چې لګي دا نظریه بدله شو بس پتا به خوږ لګي، بیا هغه انسان دی که نه، داسې خو نه ده چې ګینې چا وله پالش وکړو چا وله سرویس وکړو، بهر نه دا هغه انسان دی. دله محبت ورکا، دله مینه ورکا. زما او ستا په کورنۍ کې زما زوی، زما وراره، زما خورهیې دا ګډوډ شو، هغه ته مه وایه چې وځه د کوره، مخې له را نه شي، هغه خو دې تباه برباد. زما رونو منګه چې ته داسې کړي چې زما زوی یا زما وراره بیمار دی، سخت تبې ده، بخار یې دی، په ګردې درد دی، په غاښ یې درد دی، او موږ ورته وایو چې وځه، که نه موږ یې ډاکټر غم کوو. دا راته ووایه چې تاسو د خپل بیمار زوی سره ډېره زیاته توجه کوئ او که روغ سره، د بیمار سره که نه، د بیمار خلک هر څه برداشت کوي. د بیمار خلک ډاکټر نه دی، ډاکټر د هغه بچی نه وي، رور یې نه وي، او دا مریض ولې سپیړه وباسي له ډاکټر نه، ډاکټر ورته غږ مونې وخاندي، ورته دا ورته ولې خاندي، هغه ته پته ده دا بیمار دی، دا قابل رحم دی، د ده علاج پکار دی، چې د ده علاج وشو دی به ټیک شي. نو زمارونو یو هغه مجلس چې په هغې کې اصلاحي خبرې، د روغې خبرې، د معاشرې کې د افرادو په منځ کې تعلق سمول، د هغې روغې کول، او الله پاک دی دغه خلکو له عمر او ژوند کې برکت واچي چې په دې سوچ کې چې یاره خپلې پیسې ولګوه. زمونږ د دې علاقو دا جرګمار چې کوم دی عزتمندو زیات تر خلک پکې داسې دی، ګورې په خدای یقینو کې خپلې پیسې لګوي، خپل ګاډی وکړه، خپل ګاډي کې پټرول سی ان جي واچوه، د بل مسلمان غم وکړه. ځینو علاقو کې به داسې چې د هغې جرګه سیسټم د هغې یو د پیداګیر یو ذریعه ده. موږ لیدلي، موږ وګرځېدو د مختلفو علاقو د دې خلکو د دې روغو موږ ډېر ښه جان پړتال وکړو، موږ پکې کېناستو، روغ یې مو وکړلې. د ځینو علاقو دا رواج دی چې هغه د دې خلکو نه سرمن وباسي، سرمن هغه دونه به په هغه جګړه کې تاوان نه کېږي څونه چې د دې والي، او څونه چې دی راښکل وکړي، څونه چې دی دا روغه چې کوم دی نو اوږده کړي اوږده کړي. ځینې پکې داسې خلک هم شته، الله دې ورته هدایت نصیب کړي. او زما رونو بله معنا ما دا وکړه چې د خلکو اصلاح، د الله او د هغې تعلق جوړول، او یاره په دې الله کم خوشحالیږي، قسم دی موږ د هغې د الله د خوشحالۍ اندازه نشو لګولی. هسې سم خیال دی د چا یو زوی ډېر نافرمانه که نه، پلار سره بایکاټ کړی، او یو سړی لاړلی و، هغه زوی ته ورته کېناسته، ورته ویل چې دا خو د پلار دی، د دنیا احسانات دي در باندې، دا خو د مور ده، ګوره دا د رور دی، مشر رور دی، ستا سره نن ورانه ده، د ده خو په تا باندې داسې احسانات دي لکه چې د پلار په چا باندې احسانات دي، د ده احسانات مخې ته کا. او دا خبرې ورته وکړلې که نه، او دغه نافرمانه زوی او نافرمانه رور یې د مشر له راوستو، نو دا مشر به د دې کس څونه شکرګزاري، څونه غټ احسان به مني، څومره زیات د هغه عزت به کوي چې خدای دې تا سره ښه وکړي، تا زما زوی چې کوم دی راوستو. نو زما رونو چې څوک د الله پاک سره دا نافرمانه بنده ملاوي، نو الله به څونه خوشحالي، انتهایی خوشحالي د داسې خلکو. د دې وجه نه د داعي او د دعوت کوونکي او د واعظ کوونکي چې کوم دی د الله په نزد ډېر لوی قدر دی، عزتمندو ډېر لوی قدر دی. قرآن کریم کې څه ویلي، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، چې څوک الله ته رابلي د ده د خبرې نه بله ښایسته خبره د سره کېدی نشي.
اوس چې الله وایي د خبره ښایسته ده چې څوک الله ته رابلل کوي او زما رونو بل صفت پکې دی وعمل صالحا او دې نیک اعمال په خپل هم کوي او بل صفت پکې دی چې وقاله دې په خپل باندې وایي چې ګوره زه یو عام مسلمان یم ما ته په دې کې چې کوم دی نو څه داسې یو قسم لا یو اوچتوالی زه په دې باندې نه کوم او نه په دې باندې فخر کوم. نورونو ما عرض دا کو چې دا هر مجلس چې کوم دی نو دا په آخر کې اعلان د دې نه کېږي د داسې مجلس اعلان کېږي لکه ما او تا چې پکې نن ناست دي او بیا د ختم القرآن مجلس دی نو دا خو ماشاءالله نور علی نور دی د یو ماشوم د ختم د قرآن په موقع باندې چې زمارونو قرآن کریم ته الله تعالی شفا ویلې ده دا یو علاج دی د دغه علاج او د دغه شفا چې کله موږ شروعات کوو نو هغه د دغه الف با تا ثا نه کوو د هغې شروعات کېږي د الف لام میم نه او اختتام یې کېږي په والناس باندې لومبۍ درجه د ناظرې ده د دې حیثیت داسې دی لکه ستاسو د مسجد یا ستاسو د کور چې کوم بلډینګ ولاړ دی نو په بنیاد باندې ولاړ دی نو که چې تاسو چې لیدلی چې یار بغیر د پیلرو نه او بغیر د بنیاد نه د دې نه که چې عمارت ولاړ نو ټیک ته یو سیوا د اسمان نه چې هغه ولاړ دی بل تاسو ما ته داسې عمارت نشي ښودلی چې د هغه پیلر هم نه هغه ته دیوال هم لاندې نه نشته دی او چت ولاړ دی الله قرآن کې وایي صرف اسمان می بغیر عمدین دا بغیر د ستونو ګورې اسمان ولاړ دی نور څه نه ودرېږي دا قاعده او دا ناظره بنیاد دی د دغه شفا د حاصلولو قرآن ته شفا ویلې ده د دې په الفاظو کې هم شفا ده د دې په ترجمه په معنا مفهوم باندې پوهېدو کې هم شفا ده دا د روحانی امراضو د پاره شفا ده او دا د جسمانی امراضو د پاره شفا ده د دواړو د پاره شفا ده پیغمبر علیه السلام مبارک لکه داسې څوک راغلی دی او صحابه ول راغلی دی نو سوره فاتحه باندې دم کړی دی باقاعده په دې حدیثو په کتابونو کې د دې دپاره یو باب چې کوم دی نو محدثینو قایم کړی د دم درود هغه باب نوم دی د دم درود بیان او باب نو په هغې کې یو مریض راغلی دی پیغمبر علیه السلام په خپل یو مریض دم کړی دی د چا په سر باندې درد راغلی دی نبی علیه السلام مبارک په الفاظ ویلی دي صحابه کرامو په دم کړی دی تابعینو په دم کړی دی نو دا د جسمانی شفا نو قرآن کریم د جسمانی شفا د پاره دی او قرآن کریم د دې روح او د عقیدی او د روحانی شفا د پاره دی زمارونو بیماری جسم تم لگی او رونو بیماری روح تم لگی د جسم بیماری نه ده دا دونه نقصان نه ورکوي څومره چې د دې روح دا بیماری انسان ته نقصان ورکوي دا ډیره خطرناکه ده قرآن کریم او فرمایل چې دی قرآن کې شفا ده ستا جسمانی او ستا روحانی د دواړو بیمارو علاج دی دا روحانی بیماری څه ده دا روحانی بیماری زما عزتمندو دا روحانی بیماری دا سنا دا زما او ستا په دې زړه کې یو حسد دی کینه ده بغض دی زما او ستا په زړه کې ځینې خرابې دي چې د هغې د ګناهونو سره تعلق دی دا روحانی بیماری ده نورونو کو چېرته په جسم باندې یو سړی بیمار شو الله مکه کینسر ورته ولګېده الله مکه ګردې فیل شولې الله مکه د هغه د زړه بیماری وه نور څه مسلې ورته راللې علاج یې کو او علاج چې کوم دی نو د هغه باندې اثر ونه کو وفات شو خو قبر ته به لاړ شي مړ به شي مرګ خو د بیمار د پاره هم دی او د روغ د پاره هم دی که چېرته ټول بیماران مړه کېدې نو د اسپتال نه به ټول روغ نه راتلې او که چېرته صرف بیماران مړه کېدې نو روزانه چې موږ کوم اعلانونه اورو نو هغې کې ګوره 70% داسې دي چې هغه ښه اټاکټ ښه مزېدار نوجوان یې وفات شي مرګ صرف بیماری پسې نه دی لیکلی چې دا به ناجوړی دا به مري روغ سړی به نه مري خو زما رونو که الله پاک دې نه کي که موږ د دې روحاني بیماری سره قبر ته لاړو بیا نقصان دی ګورئ د جسمانی بیماری سره که لاړو که نه نو هلته کې به هم درجات بلند شي الله پاک به څه وایي
چې د په صحت کې کم اعمال کول د بیماری په هغه حالت کې کده نه دي کړي هغه شانتي ورته ولیکي بلکې د هغې نه ورته دوچن ولیکي د که چېرته په د مرض د وجې نه یو آه کړی دی نو د الله پیغمبر فرمای الله فرشتو ته وایي سبحان الله وله ولیکي دی په ډډه اورېدلی ده وایي چې وای خدایا تکلیف دی راته الله اکبر وله ولیکي د ده څه کمی دی و زما رونو کو چېرته د بیمار روح سره لاړو الله دې موږ نه بوځي د بیمار روح سره نو ګورې هلته کې موږ د فرشتې جواب نشو کولی چې هغه وایي من ربک او موږ ووایو چې ربي الله دا جواب موږ نشو کولی دلته کې به د روغ زړه سره او د روغ عقیدې سره او د روح سره ځي هله به دغه جواب ورکو دا یو لږ فاصله د زما رونې جبې نه واله تر د دې زړه پورې بس د دې او د دې دا کنیکشن بدل د دنیا کې برابرو او دا به د قرآن په ذریعه باندې برابرېږي دا ډېر اهم کنیکشن دی ستاسو په دې جومات کې مثال دا ډیګۍ لګېدلې د اوبو که نه او لاندې ورته ټوټۍ لګېدلې دي هغه پیپ کې چې دی نو اوبه راځي دغه ټوټو ته دا ولې راځي زما رونو دا ټوټۍ خو ډېرې دي خوا دي ډیګۍ خو ډېره بره لګېدلې ده نو تاسو به راته ووایئ چې مولانا صاحب د دې کنیکشن دی دې ته کنیکشن شوی سړی راشي او پیټینګ ته وګوري یاره ته بټن دلته ووهې پکې دغلته آزاد شي نو که څوک تپوس وکړي چې هلکه حاجي صاحب دا بټن دې ووالله هغلته پکې دلته آزاد شو ښکاري م څه نه نو هغه به درته ووایي چې وروره د دې بټنې سره د پکې کنیکشن دی دغه بمبه چې کومه ده دا د 50 روپو ده خو چې تا کله کنیکشن ورکو نو دا تله اوبه درکوي دغه بمبه د زما رونو او د 2000 والا بمبه راوړه او کنیکشن ته کټ کا او بیا دا بمبه ته وخه د تله اوبه درکي دا بټن چې کومه لګېدلې ده د دې ټول قیمت 100 روپۍ نه دی دغلته یو بټن ولګوه چې 500 روپۍ قیمتي او کنیکشن دې ته کټ کړی دی نو بټن یې وخه دا پکې نه ازادېږي دغه مثال زما رونو زمونږ د ژبې او د زړه د کنیکشن دی دا به سمول غواړي دا که چېرته سم شو په دنیا کې نو بیا قبر کې زما رونو د زړه ژبه وینا کوي دا ژبه وینا نه کوي د زړه ژبه وینا کوي نو چې په دې زړه کې صحیح هغه په ژبه باندې راځي دا داسې نه ده چې ګینې موږ یې دنیا کې رټکو په یادو یاده که چې من ربک ربي الله من ربک ربي الله دا دې پورې نه ده دلته کې دا کنیکشن په دنیا کې سمول دي دا به سمیږي په دې مجالسو باندې دا به سمیږي د قرآن په ذریعه زما رونو چې څنګه زمونږ دی بچي بیا یو پوړۍ ورپسې اخوا کړله چې د ناظرین حفظ وکړو دا بیا ډېره لویه درجه ده دا ډېره لویه درجه ده د چا جسم کې قرآن دی د چا په سینه کې قرآن دی سوال نه پیدا کیږي چې د دا جسم د قبر دا خاوره کی سوال نه پیدا کیږي د په سینه کې د الله کلام پروت دی په د باندې چې څنګه د جهنم اور اثر نه کوي نو داسې به د قبر خاوره اثر نه کوي دا سالم پروتي الله پاک اسی دا چاته نه نصیب کوي داسې او یا دا اسی یو زیاتی کار نه دی زمارونو دا ډېر لوی کار دی کلام له په زړه کې ځای ورکو کلام چاته نصیب شو دا ډېر خوش قسمت ترین انسان دی په دې مخ د دنیا باندې د ټولو نه لوی انسان څوک دی چې داغه په دې تندي کې یو د الله پاک د دې دین علوم جمعي او د په سینه کې د الله پاک کلام پروتي دا د دنیا د ټولو نه خوش قسمت ترین او اوچت ترین انسان دی د څوک نه رسیږي بیا الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظار شم عزت مندو ګورئ تاسو راته ووایئ ټول خلک حافظان جوړېدی شي تاسو راته ووایئ که نه جوړېدی شي ټول خلک عالمان جوړېدی شي ټول خلک ډاکټران جوړېدی شي ټول خلک انجینران نه دا به څوک ډاکټري څوک انجینر څوک حافظ څوک عالم د هر چا په برخه کې یو کار دی الله پاک د هر څه دپاره یو سړی منتخب کړی دی الله پاک دا نور محرومه نه کړه د یو حافظ قرآن هغه ته دا اتارټي حاصله ده چې د خپل خاندان لس هغه کسان چې جهنم پې واجب شوی دی دا نه چې جنتیان دي دا ځان سه جنت ته بوځه دا ولې والد صاحب دی
د پکار راغلی دی د پس شاته ولاړ دی هغه حافظ نه دی حافظ یې جوړ کو مشرور دی تری دی مامای دی د سپورټ یې کړي د پس شاته ولاړ دی د مدرسې خرچې برداشت کړي دا عالم دین دی نو د پس شاته څوک ولاړ دی د پس شاته د پلار مهنت ته د پس شاته د مشرور مهنت ته مشرور په یو کورنۍ کې د کور بیړه اوچته کې یو کشرانو ته وی وکي تعلیم نو څنګه دغه محروم شو سو دا بس نه ملاویږي نه دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ګوره دسم نه دا ځکه غیر حافظ بچ کم دی په ذهن کې بلا خبري راولي چې خانه مونږ د خو پس لاس رانه له یو غیر عالم به وي چیرې ما خو دی مدرسه کې دی مولوی صاحب له بلا چندم ورکړه یو پلار به وي چې ما خو د جون جولای په میاشت کې په پټي کې ګوټ کړی دی زما زوی او مرتبه ته ورسېد نن ماته هیڅ هم نه ملاویږي نو د الله پیغمبر څوک محروم نه کړه او سی فرمایل چې کم خلق د دې خلکو په خدمت کې لګیا دي ام پاس دي چې کم خلق د دې لپاره سہولیات مهیا کوي ام پاس دي چې کم خلق د دې سره محبت کوي ام پاس دي چې کم خلق دوی اوري ام پاس دي چې کم خلق دوی اوري پاس چې کم خلق دوی سره مینه کوي پاس چې کم خلکو د دوی خدمت وکړو ام پاس دي څوک پاتې شو تاسو ته پته شته عزت مندو یو طبقه پاتې شو چې څوک د دې سره بغض ساتي اتباري هلاک نو زمونږ څه کار دی چې موږ د دې طبقه سره بغض ساتو کینه وسره ساتو او چې څوک یې ساتي به بدبخت وي بس هغه به ازلی بدبخت وي نور دا چې کوم ناس کسان دي دي کې به څوک داسې عزت مندو چا به وایي چې زه د عالم سره بغض ساتم داسې به څوک چې زه د حافظ سره زمانه لګي داسې څوک شته خدمت به کوي مدد یې نشي کولی مینه به ورسره کوي ولې تاسو د حافظانو د قدر او عزت نه ګورئ زموږ په معاشره کې دا ځکه خدای سیوا کوي سپینګیری سړی به ناستي د کټ سر ته او یو حافظ قرآن به راشي دا سپینګیری به ورته د کټ سر پرېږدي هغه به کښېنوي دا معمولی قدر دی دا د قرآن قدر دی د سره بل ساتارټي خو نشته د سره سکیل نشته دی 22 ګریډ نه دی د 19 ګریډ نه دی د سره د قرآن ګریډ دی د هغې د وجې نه دی اوچت دی زما عزت مندو د دې حدیث مصداق به جوړیږو د خبرې خلاصه مې دا ده د دې حدیث مصداق به جوړیږو کوشش وکړو چې په خپل اولاد کې حافظ پیدا کړه اولاد کې عالم پیدا کړه عالم حافظ پیدا نشو کوشش دی وکړو د داسې خلکو په خدمت کې ولګا خدمت کې نشي لګېدی وس دې نه کېږي وای ورا اورېدل هم نشي کولی په دې زړه کې ورسره مینه ساته یاره وی بس دا ډېر اوچت خلک دي قدر یې کوه احترام یې کوه نو سم خیال دی په دې څلورو خبرو کې خو به ځان راولو که نه کوشش وکړئ زما عزت مندو د دې نه به ځان نه محرومو او د خپل کور زما عزت مندو دا د قرآن کریم په تلاوت سره منور کې او روښانه کوي مزیدار یې کوي شیخ صاحب زکریا رحمت الله علیه دا فضل اعمال چې لیکلې تصنیف کړی دی فرمایي رمضان المبارک خو زمونږ نه تیر شو هغه به فرمایل چې د ځان خبره خو یې زه نه کومه د سړو خو ما د خپل کور زنانه لیدلي دي په رمضان کې چې د کور د کار سره سره یې 15 سپارې ویلي دي د ورځې تلاوت یې کړی دی نو زما رونو دا سلسلې به په غیر رمضان کې نه پرېږدو دا جوماتونه به دغه شانتې ښایسته ساتو لکه په رمضان کې چې به ډکو که نه نو په غیر رمضان کې به موږ د جمع نه پاتې کېږو او چې څنګه مو د قرآن کریم د تلاوت نه مزې اخیستې په دې غیر رمضان کې به د قرآن کریم تلاوت نه پرېږدو نو څوک څوک اراده کوي چې یاره تلاوت به نه پرېږدو کم از کم روزانه یو سپاره کوئ نو چې تاسو روزانه یو سپاره کوئ نو په میاشت کې یو ختم وشي او دا ډېر آسان کار دی د هر مون نه بعد چې تاسو د سپاره تقسیم کوئ او د هر مون نه بعد هغه عمره سبق وایي که نه 15 وخته مونځ مونږ کوو که نه دا سپاره په دې 15 مونځونو تقسیم کوي هغه عمره مقدار وایي بس د ورځې به سپاره کېږي صحیح ده که نه انشاءالله الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي